هغه ورځ یو د ملا لور راغله، د ملا لور، او دا ګلونه یې په ځان اچولي وو. ما ته ودرېده نو ما ملکې وې ویل میرے پھر آتا یار کہ تو نکاح بدلنے واسطے جاسے الا مالانا ما دا څخه تک ما ته چې منو دیکھنا میرے پھر آتا یار اوس دې سره تک کوي واحده سنیغه په دا اوس به ټول خلک وایي چې زوی زنانه یې وواله، زنانه یې وواله، زنانه. حکومت لګیا دی دا فټپاتونه پاکوي، سرکونو دکانونو مخکې ته فټپات چې دا پاکوي. څه چل دی هلکه؟ ګاډو والا تې پاسوي، ګنډېرو والا تې پاسوي. څه چل دی؟ وایي چې په دې فټپاتونو زنانه نشي تېرېدی. دا څومره زیاتی دی. دا زنانه ولدي الله د چرګو مرض راوړي. خدای دې د پاکستان بیخ بنیاد وباسي. اوس وګوره دا نوی چې راغلی دی بزرګ جمیل صاحب په تمام بی ډي الیکشن کې ښځې پاس کړي. ورشئ په بنو کې څومره ښځې پاس شوي دي. په دې ټوله صوبه کې وګورئ په روپۍ کې 2 انې سړي نشته، 14 انې ښځې پاس شوي. ښځې به اوس دله ووټ ورکوي او دی به صدر کېږي. نو ښځې خو ووټ په هر شي ورکوي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې داسې غلی غلی په خپله علاقه کې ګور. اوس کریم څه شی دی؟ سکریم دا ماشومان یې چې خوري، هغه سکریم هم ستا ملک کې په ډنګتوب راووته. د سکریمو ګاډی دی پکې ساز لګېدلی دی او هغه هلک داسې او داسې کېږي او غزلې ساز پکې غږېږي. نو هغه ساز له چې وګورې هغې ته به څوک کېږي. ودرو هلکه چې والو دا ساز به هم واوري. سکریم عام په ډمتوب خرڅېده شو. د خوراک شیونه که د مټیانو والا دکان کې وګورې د اخترو کې داسې لړۍ به یې لګولي او دا بجلی به یې سرې او سپینې لګو پړک 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 پړک. هر شی ډمتوب او کنجرتوب هر شی. نو د خدای د قهر انتظار کوئ. اسمان د پاس نه در باندې اوبه وچې کړي او ځمکې در باندې لاندې اوبه وچې کړي. توربېلې ډیم دیم لګیا دی تباه کېږي. اټک سیند له ورشئ پکې ګوټو به نشته. ځمکې لاندې اوبه راښکي او اسمان پاس یې اوړی. والله اعلم بالصواب چې انجام به څه جوړوي او د خدای ارادې څه. نو د الله د عظیم قهر انتظار کوئ. د عظیم قهر. مونږ تباه یو، مونږ غرق یو. قسم په خدای دی چې دا جوماتونه زمونږ دي. دا ډېر خلک چې د جمع مونځ له ډېر ځان رسوي داسې کوي. ګوره جمع رانه دي، جمع رانه دي. کېنه د پودړی زویا، جمع دړ نه دي، جمع دړ نه دي. ته چې سلام وګرځې السلام علیکم ورحمت الله وایه دې خوا، نو د ملایکو نه بعد به په نیت کې دا خلک راولي او دې طرف ته به بیا دا خلک راولي. تاسو په ایمان ووایئ چې په جمع کې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه یې بربنډه ګرځي، لوڼه یې په کالج کې سبقونه وایي، NGOs ورکره لګېدلي، VCR-ونه ورکره پراته وي او هغه باندې السلام علیکم ورحمت الله ستاړه کي. دا جمع دي دې خلکو سره. زه په ایمان درته یم جمع نه خو د بیمارۍ د وجې پاتې یم د ورکولو نه. خو چې کومه زمانه کې ما جمع ورکولې نو هغه وخت کې بزرګانو ټول. نو اوس په دې ویم شکر دی چې دا خپې مې خوږېږي چې دا مخکې مونځ هم دې خلکو ته نه کوم او دا خوله مې د خدای جوړه لري چې دا پټاخې تیوزي. تاسو خیال نه دا جمع دي، دا منځونه دي. حضرت لاهوري رحمت الله علیه به چې صفونه ودرېده او داسې به صفونو ته وکته، یو سړي ته به اشاره وکړه چې تم نکل جاؤ مسجد، نکل. هغه به په کشف معلوم کو چې دا ارامي دي.
نه کوي. یو پلیت چې در سره په جمع کې ولاړی د ټولې جمع بیړه تباه. یو پلیت تاسو خیال را مونږ ته وګوره صاحب دې طرف نه به دا ډټسن را روان او ګلونه به پیټوري څه چل دی اتی صاحب را روان اتی صاحب را روان مولانا روم نن زر کاله مخکې ویلي دي د دې اتیانو متعلق زر کاله مخکې وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی چی بیرون خانه کردی وی د کعبی طواف ته چې ننوتم نو کعبی راته آواز وکړو چې بار دې څه دنیا پلیته کړه چې اوس دننه کعبې ته مرالې به زمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد به زمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی وہی پزمکا میں چی سجدہ اکڑا زمکی رات آواز اکڑو چی زدی پلی تکڑم چی دا دریا کارے سجدے پا ما لگئے زدی پلی تکڑم قسم په خدای دی چې نن مونږ ته اره سجده کې د ځمکه آواز کوي چې د پلیتې زویا زه دې پلیته کړم چې دا د ریاکارۍ سجدې په ما لګوي. نو عزیزانو مونږ غرق یو غرق. که د چا په کور کې ټلیفون او رنګ راغی او ښځې اوچت کو ښځې الو تاسو څوک خبرې کوئ؟ دی ورته وایي چې زه غلاندو خبرې کوم. چا سره هم کار دی کوي که نه دی. د ښځې اواز هم عورت دی. څنګه چې مخ کتل ناروا دي داسې اواز اورېدل هم ناروا دي. بیا دا ټي وي سیسټم وګورئ. خو زما مخې ته خو زه خو د خدای په قهر اخته یم چې ناست یم یو چپلی وی او بلی نه یو د رشکې نه راکوشي او دې دوکانونو نه چې دی وي سی آر او ټلویزیون په کرۍ باندې وړی شپه ورته ښځې هغه ښځې چې پردی جامې وینځي او پردی مزدورۍ کوي زوی د شپې وي سی آر راوړي او ټوله شپه ورته ناست. دا زمونږ د ملک حال. مونږ به هندوانو پورې خندل چې ښځې بربنډې ګرځي، سیکانو پورې بم خندل چې ښځې بربنډې ګرځي، انګریزانو پورې بم خندل چې ښځې میمانې بربنډې ګرځي. نن په مسلمان کې څه حال شو؟ په سن 86 کې زه دلی ته تللی وم، 22 ورځې مې تېرې کړې وې. قسم په خدای دی که ما په سړک باندې اندوه یا سیکړی ما په سړک نه دي لیدلي. بلا ضرورته د هندو او د سیک ښځم بار نه راځي. لاند لاړ شئ دی رامداس ته، مازدیګر مونځ چې وکئ رامداس ته لاړ شئ. که زه دروغ وایم په خپله یې وګورئ. بیا ماښام اذان چې وشي آرمي سټیډیم ته لاړ شئ. که زه دروغ وایم په خپلو سترګو یې وګورئ. نو عزیزانو تباه کېږئ، ګورئ غر کېږئ. ښځې او لوڼه کنټرول کوي، ګوره یعنې تباه کېږئ. د نوح علیه السلام د قوم کار به در سره وشي چې کشته یې جوړوله. قوم ورته ویې ستا څه کوې؟ وی دا کشته یې جوړومه طوفان را روان دی، ټول به غر کېږئ. یو بل له به ټیلې ورکړي چې دته وګوره موږ به غر کېږو دی به بچ کېږي. داسې کوي خلک که نه؟
نو نوح علیہ السلام وی چې یا الله دا ما پورې خان دي. الله ورته وی چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ غوندې وخاندئ دا به ډېر ژاړئ، داسې به ژاړئ چې ژړا به هم څوک راټینګولی نه شي. 6 میاشتې پې طوفان، اسمان به د پاس نه اوبه راغورځولې او ځمکې به د لاندې نه راایستې، یو څاڅکی به د اسمان نه د کوهي تور غرم را راپرېوت. 6 میاشتې کې ټول قوم نیز په نابود شو. د هغې وجه څه وه چې نوح علیه السلام 9.5 کاله د خدای وحدانیت ورته بیان کو، دوی نه منلو. نو اخر څه ووی چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدای لوټه لاندې باندې پرېمدي. داسې طوفان پې راغی. طوفانونه شروع شوي په انډیا راغی، 3-4 لکه خلک د ملبې لاندې، او وزیر اعظم یې څه نوم دی؟ واجپای ناستو د کور وران شو، قوم یې د ملبې لاندې کېدو څه یې کولی نه. امریکې غوندې کلکټر موجود و او زلزله پرې راغله او زرګونه خلک د ملبې لاندې. که خدای په هندوستان او په امریکا خپل قهر نازلولی شي نو خدای په پاکستان هم نازلوي. ټول لعنتونه د کور نه ختم کوي، ټول لعنتونه، او کمپلیټ طور ګوره خدای ته رجوع شي کې نه تباه کېږي، غر کېږي. والله کم نه حکومت خلاص کی، نم پولیس خلاص کی، نم کچرۍ خلاص کی. که خلاصیم یو قرآن دی چې هغې ته دې سر ټیټ کړی او د هغه په لاره روانې خلاصۍ به دا خبرې لږې په غور ځکه اورئ چې اصلي دین دا دی، او د ټول عمر زندگی به چې پې ښه کېږي نو هغه به په دې قانون باندې عمل کولو باندې ښه کېږي. دنیا کې وګورئ، چونکې نن د ټولې دنیا واسطه د دنیا د قانون سره ده. د دنیا قانون کې که چاله دې سپېړه ورکړه او پولیس ونیوې نو هم تا باندې FIR چاک شي په تاڼه کې. عزیزانو د الله پاک قانون دا دی چې واورئ، زه به تاسو سره د مثقال د ذرې عمره نیکی هم بدل در کوم او د مثقال د ذرې عمره د بدی به هم سزا در کوم. اوس دلته یو خدشه ده، انسان دی یو غلطي ترې وشوه، نو دا غلطۍ مطلب دا نه دی چې ته غوږونه ونیسه او توبه وباسه او فلانی وکړه او دا وکړه او دا وکړه. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې علاج دا ښودلی دی چې التوبة الندامه. توبه څه ته وایي؟ په خپلو بدو باندې پښیمانه کېدل، دې ته توبه وایي. بد درنه وشو، غلط کار درنه وشو او ته پښیمانه شوې، به دې ته توبه وایي. دا ګناه معاف شوه. یو ګناه چې دا هغه به نه معاف کېږي، که ته پې کرور ځل پښیمانه شم، هغه پردی حق وال دي. غلا دې وکړه، پردی حق دې ووالو، ډاکه دې واچوله، چا نه دې جیب ووالو، وغیره وغیره. نو یو دی حقوق الله او یو دی حقوق العباد. حقوق الله چې دی هغه په ندامت او په پښیمانتیا باندې ختم شي، او حقوق العباد چې دی دا به نه ختمي. دا به هله ختمېږي چې ته خپل حق چا نه دی چې والی دی هغې ته ادا کړي. د الف نه واله تر یې پورې مسلمان چې دی الا ماشاء الله هغه ظالم دی، په هېڅ ګناه صرفه نه کوي، په هېڅ ګناه. کومه ګناه چې مونږ نه کوو زمونږ وس کې نه ده، چې وس هم پرې رسي نو په هېڅ ګناه صرفه نه کوو. الله دې امان راکړي. زما عزیزانو،
د پردي حق خوړو نه بزان ساتي. په قیامت کې به هغه درته ودرئ مخامخ چې دا سړی دی د ده پتا دا حق و دا ولا ورکه نو بیا جنت ته ځه. ته به هغه وخت کې د کوم ځای نه دغه حق راوړې بیړه به دې غرقه شي. دنیا خو دې لږ وخت دپاره پېښه کړه لیکن اخرت ته په عمر له تباه. نو نن زمونږ ژوند چې دی هغه ډېر کم اتیاو کالو ته رسي. څوک په 50 کاله کې مري، څوک په 60 کې مري، څوک په 80 کې مري. او د مرګ نه وروسته ژوند چې دی هغه به ابدالآباد دپاره. نو الله دې امان راکړي چې ابدالآباد دپاره ژوند د سړي تباه شي د لږ وخت د ژوند دپاره. نو دنه زیات بدبخت بل شته؟ دنه زیات ظالم بل شته؟ عزیزان که یو ړوند سړی ووایي ړوند چې زما د توبه زه به پردو ښځو ته نه ګورم نو دا رښتیا وایي که دروغ وایي؟ ړوند سړی که ووایي چې زه به پردو ښځو ته نه ګورم دی خو دروغ وایي. ته به یې په څه ګورې بیختي وځه. کمال دا دی چې بنا سړی ووایي چې زه به ښځو ته نه ګورم. یو سړي ما ته وایي مولانا صاحب جمعې مونځ مې تا پسې کولو تا یو خبره وکړه چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ښځې چې وګورئ نظر ښکته وغورځوئ. نو ویلې چې ښځې خو تمامې سړک او لارې او کوڅې او دوکانونه ورڅکې ډک. نو که زه نظر ښکته کړم خو په ښځې باندې به ور وخېږم. هسې ما سوچ وکړو چې دا خبره هم والله رښتیا وکړه. اوس نظر خو به نه ښکته کوې چې یو ښځه یې کوي او چې ټول سړک او ټول بازار او دوکانونه او میړونه یې لاوده پراته وي او دا پلش کې راوځي او ډلې ډلې یو دوه ګرځي نه غویمې غویمې روان. او واورئ که په روپۍ کې یو انا پاتې دي ابم د ان جی اوز د لاسه انشاءالله تباه شي. ان جی اوز تارونه نن اولیاء هم ولګول. اولیاء چې په جماعت کې منځونه کوي او نفلونه کوي او ګیرې پرېښي دي نن هغې هم ان جی اوز ولګول. نو د بار ملکونو د ښځو حرکات سکنات به زمونږ دا پاتې شوې ښځې هم په ان جی اوز باندې وګوري اب وایي چې ښه دا ښځه ده څنګه ګرځي لګیا دی دا زه څه بلا والم ټک راوبځي. نو د زبرګۍ دعوه به مونږ نه کوو. قسم په خدای دی چې مولیان د ټولو نه مخکې تباه دي، پیران یې ورپسې تباه دي، شیخان یې ورپسې تباه دي، اجیان یې ورپسې تباه دي. نن د جمعې ورځ ده تاسو پار په دې سړک یو 2 غنټې 10 بجو ټیم کې تیری کوي. الله دې ګلونو والا ته چې کومې موټرې ولاړې او پې سیرې اچوي سیرې څه چل دی دې کې به ناوې راوړي. اوس ناوې چې د سیرو موټر کې تیری نو خلک وایي هغه د بویت ده ای د ټاک دوسه ای د ټاک دله لا ته ورنږدې شوی هم نه یې او خلکو ته دې په سړک وښوده دې داسې که نه سیرې